مجاهدین ورونو اوس مونږ ته بادشاهي الله په لاس راکړه که بقا یې غواړئ الله ته ډېر شکر ګزارۍ وکئ موټر تیز مه بیایي ملت سخت بې خوابدي کېږي دا اوس فیسبوکونو کې عکسونه وي هغلته موټر چپه سوی دښمن تیار ناست ده دومره عکسونه یې راجمع کړي هلته ټانک چپه ده هلته موټر تر حد نه ډېر په کشرانو باندې امر وکئ موټر تیز بونه ځئ سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن رواه الطبراني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تیز تک د مسلمان حیبت ختموي د مشر سړي سره تیز تک هغه مانځه ته به تیز تک باندې تګ نه کوي خیر د مشرانو دا خبر ضرور خپلو افرادو ته ورسوئ افغانستان ته یې ورسوئ تیز تک د موږ حیثیت خرابوي ملت خوابدی کیږي ګرد ورته کیږي یو څوک په موټر باندې وهل کیږي ټکر کیږي د بیت المال موټر چپه کول کیږي دا یو ډېر مهم ده چې تاسې د عوامو نه پوښتنه وکئ چې ممکن چې ګیله هم درته وکړي دا به درته وکړي خصوصا چې برکي و څاغ کې ګرځي ټول ګرد وي هغې کورونو ته ګرد ورځي یا داسې اطرافو ساحه کې کم کار ده چې د مجاهد تر نه ناراضه یې یا لږ تر نه خوابده یې موټر وی ډېر تیز بیایي خیر د مشرانو ډېر زیات کوشش وکړي چې ملت ته مونږ نه خفه نه سي دې ملت مونږ سره دومره قربانۍ کړې ده چې بیا ډېره معمولي هغه باندې مونږ نه خوابدي کېږي زړه تر ګل نازک ده یو وارې چې ګل داسې لږ مات غوندې سي هغه بیا مړاوي کېږي هغه بیا وچېږي پام مو وي چې ملت خوابدی نه سي پام کوئ مجاهدینو تاسې نه هم دغه مفاخره په موټرو باندې ونسي خیر د په وړکي موټر کې ګرځئ که تاسو وی ته ولې زرې کې راغلی والله العظیم چې زه کومو ملګرو راوستلی یم د مشکلاتو په خاطر باندې خیر د یو همدام شخصي د یو ملګري موټر ده یعنی قسم په الله د مباحات نه ده د مشکلاتو په خاطر ځکه مونږ هلته د ګرځېدلو ډېر نو مسلمانانو ورونو چې مباحات رانه ونسي مونږ د دې لپاره مقابله نه وه کړې مونږ صرف د الله دپاره مقابله کړې وه دغه بیرغ پسې د مسلمانانو سترګې وتلې وې الله پاک نن مونږ ته دلته حاکم ګرځولی دغه بیرغ چا نه پرېښودل دغه بیرغ سره خلکو عکس اخیستل جرم و په میاشتو میاشتو باندې هغه دپاره زندانو الحمدلله نن مونږ ته دغه رپان ګرځېدلی ده الحمدلله نن د دغه بیرغ حاکمیت الله پاک مونږ ته راوستلی ده ډېرې خبرې نه کومه مسلمانانو ورونو یوه غوښتنه بیا هم مشرانو کوم دلګي مشرانو تاسې نه یم کوم دغه خبر ضرور را سره ومنئ چې د هر چا متعلق کوم یتیمان دي داسې وکئ چې کوم خانان مو ملګري دي یا مو خاص ملګري دي هر یتیم په چا باندې تقسیم کوئ پلانکیه د پلانکي یتیم دي تاسو درې واړه تربیتونه به یې کوې علمي فرهنګي تربیتی او مالی به کوي خیر د کلک وی کډوري دا په باندې تقسیم کوي ځکه تاسو ټول نه صحیح کولای ته چې په موټر کې کینی هغه یتیم دی لیاد ونوزي او هغه کونډه دی لیاد ونوزي د مور دی لیاد ونوزي ځکه وای سخت په دې خوابدي کېږي ملت هم خوابدي کېږي او د هغه چې بې پالنې پاتې سي نو الله هم خوابدي کېږي یتیمان مو چې لیدل په موټر کې تېرېدلې ودې پېژانده چې دا د پلانکي مولي صاحب زوی شهید سوی ورته راکښته سه پر سر یې لاس تېر کړه الله پرې خوشحاله کېږي خیر د علماو مجاهدینو د یتیمانو په حق کې ډېر کوشش وکړي چې هغه مو له یاده ونوځي الله هم پرې خوشحاله کېږي ملت هم خوشحاله کېږي مور و پلار هم خوشحاله کېږي د هغوی به علمي فرهنګي ټولې هغه تربیتونه هم څه وي خدای نه کرده چې بیا څوک ونه وایي چې د پلانکي مجاهد زوی بې لارې سوی و بې تعلیمه سوی و او داسې و لباس کې وګرځېږي چې د تا داسې وسکټو کالي وي او د غره شکېدلی وسکټ وي شکېدلي کالي وي د الله په خاطر باندې چې له یاده مو نه وځي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده دا دومره وخت خو چې خو مونږ روان ولو اوس مونږ الله امتحان کې واچولو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین